بسم الله الرحمن الرحيم. حديث حديث أم هانئ عن ابن أبي ليلى قال ما أنبانا أحدنا النور عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات فما رأيته صلى صلاة أخف منها غیر انه یتم الرکوع والسجود. د دې حدیث تعلقم پرونی مضمون سره دی چې د ساخ منځ کول دا مستحب دی او دا پټ کول پکار دی. ښکارا کول د دې شریعت کې ثابت نه دی. حدیث د ام هانی. ام هانی د سیدنا علی رضی الله عنه خور ده. خپل نوم د فاخته ده یا هند ده. چې د علی رضی الله عنه خور شو نو عربو کې رواج دا چې هغه یو سړي به غنې ښځې کولې. د دې وجې نه زمونږ محدثین چې کله داسې خلقو ذکر کوي نو د هغې د مور نوم مخلي. د دې مور فاطمه بنت اسد و. فاطمه بنت اسد رسول الله صلی الله علیه وسلم باغې ته خپل مور وی یا امه وی هغې ته وی. او د هغه ام هاني دا کومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتې وه تره نه وه ورکړې. بیا وروستو چاره چې ورکړې وه د هغه نوم هغه حبیره بن عمر و عام طور خلق غته حبار بن اسود ہوئی. حبیرہ بن عمر بن عائز او دا تر اخره پوری دشمن و د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه نو دی تښتېدلی او نجران ته اسلام یې نو قبول کړی. او ام هاني په دغې فتح مکه کې اسلام قبول کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سره نکاح کول غوښتل ورته ویلي وو خو دی ویل چې یا رسول الله زما ګڼ بچي دا په تابوت شي. ان امرأة مصبیه زما ډېر بچي دي دې سره به څه کېده. د انکار بل څه وجه نه وه بلکې دغه ام هاني ده. د دې ام هاني کور حرم خوا کې وجوخت. د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور هم د حرم نه ډېر لرې نه و. صفا مروه باندې سړی وړاندې وځي او د یو محلې نه اخوا شي نو هلته کې چې کوم ځای نن سبا لایبرري ده دغلته نبي کریم صلی الله علیه وسلم کور و. ډېر لرې نه دی. اوس خو تقریبا تر هغه ځای پورې کوم ځای چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ګړي بيځې سرولې تر هغه ځای خو اوس حرم دی. هغه محله ده غټه پای کې اوس. او دا ام هاني دا وایي چې ابن ابي لیلا یو راوي دی هغه وایي موږ ته هېچا دا نه دی ویلي چې ګند رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الضحى هغه چېرته کې د ساخت مونځ کړي غیر ام هاني ما سوا د ام هاني نه. د دې دوه مطلب بیانېږي. یو مطلب دا چې د خلقو مخکې نه دی کړی. د ساخ مونځ یې کړی دی لیکن پټ به یې کوو. د خلقو مخکې کول شوشا کول د دې بیا خلقو ته ویناګانې کول چې تر پلان کې ټایم وناسو او چې ساخ مونځ مې وکړو نو دا چل مې وکړو. دا ټول شیطان ګتکي دي. کوشش کوي چې خپل عبادات پټ ساتي. فرض عبادتونه که د خلکو مخکې کېږي څوک خبرېږي نو خبرېږي. لیکن نفلي عبادات چې د شپې څه وخت پاڅېدم ستوري کوم ځای وو سپو کوم ځای غپل څنګه یې غپل څه ټایم یې غپل دا ټول د شیطان ګوتې دي. کم خلک چې د شپې پاسي او 2 رکعاتو کې نو شیطان یې په دې طریقه هغه نه ریاکار جوړ.
د خلکو مخکې وینا وکړي چې بېګا خو سپو ډېر زیات غپل زه پاسېدلی وم او دا چل کېدو نو دی پوه نه شو شیطان ته خبره وباسله چې ما بېګا د شپې نفل کړی دی توره کړی د شیطان د دوکو نه ځان بچ کول پکار دی د انسان زړه کار څومره صاف سوتره لیکن چې کله موږ ته معلومه ده چې شیطان زموږ ښکاره دشمن دی نو د هغه نه ځان بچ کول پکار دی زموږ خلک وایي دا زموږ دوست دی دوست نه دی عبادات چې کوې نو په څه طریقه به ستا د خولې نه خبره وباسي نو چې خبره دې وباسله نو شو شا شوه که نه ریاکاري شوه او چې کوم سړی ریا سره عمل کوي نو د الله نه هغه سړی خوښ دی او نه هغه عمل خوښ دی یو خو دې کې دغه مطلب دی دویم تعویل په دې کې دا دی چې صلی الضحی فی السفر رسول الله صلی الله علیه وسلم با په سفر کې سنت هم نه کول نفل به هم نه کول البته دا یو موقع داسې ده چې په دې کې د ساخ مونځ دا نفل دی او دی په سفر کې هم کړی دی دا فتح مکه روز ده مکه مکرمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کلی و لیکن کله چې لاړه او کله یې پرېښود نو بیا هلته کې سفرانه مونځ کوي البته حرم کې دننه بیا پوره کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چا دا نه دی ویلي چې هغه د ساخ مونځ داسې وکړو ما سوا د ام هانی نه چې ام هانی وایي ان النبی صلی الله علیه وسلم یوم فتح مکه ته د فتح مکې په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم اغتسل فی بیتها مشره ښځه ده د تره لورې ده هغه وایي مونږ کره راغی ما نه اوبه وغوښتې ما له اوبه ورکړې او ویې لامبل زموږ په کور کې فصلی 8 رکعات کور څومره لرې دی ډېر زیات نږدې دی په مشکله باندې له 7 منټو مزل دی ورته لیکن بیت الله کې او مسجد حرام کې د ساخ مونځ نه کوي ولې په بیت الله کې د مونځ اجر ډېر دی او که نه په کور کې حساب کتاب وکړه که نه په بیت الله کې چې د یو عبادت وکړه 1 لاکھ اجرونه دي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مونځ بیت الله کې نه کوي زموږ خلک خو جومات کې نښتي ته پوهېږې نه پوهېږي بیت الله یې پرېښود لړ هلته یې مونځ کو دې ته ښیي مونږ ته چې دا مونځ د پټې مونځ دی دا د مسجد مونځ نه دی په دې زور مه کوه په دې خبره کې کوه نه کې مه کوه دا الله مسله ده خو دین چې څه دی افعال وکړه دین دغه دی چې دا مونځ بهتر دا ده چې دا سړی مسجد نه بهر وکړي فی بیتها فصلی 8 رکعات نو مونږ کرے 8 رکعات مونځ وکړو دا آخري حد دی چې کله سړی د ساخ مونځ کوي نو دی کم از کم 2 رکعاته کولی شي او زیات نه زیات 8 رکعاته کولی شي ترې دا مطلب نه پابندي نشته ته 12 هم وکړه 6 هم وکړه خو مشروع نه دی مشروع دا مطلب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه امر نه دی کړی اوس فرض خودی نه چې ته پای باندې کلک شې چې نه جي اتو نه سوا ونه کوي شل خو دې وکړي یو سړی روزګار دی هسې ناسته نه کوي دی خو هغې ته بیا سنت نه وایي سنت رکعتونه څو دي 2 نوالې تر اتو پورې لکه د ماسپښین سنت څو دي 4 مخکې دي او 2 وروستو دي که یو سړی مخکې 4 رکعته نور کړي نو څه پابندي به شته دی 10 رکعته کوي مخکې څه پابندي به شته دی روزګار ټایم دی ورسره او رکعتونه کوي نو کوي نه دې ته به نوافل وایي بیا داسې واکولی شي لیکن د شریعت په اتباع کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع ته سنت وایي سنت دغه دی چې 8 رکعات دې وکړی شي زیات نه زیات تو او 2 رکعات کم از کم 2 رکعات اوس دا وایي ام هانی رضی الله عنها وایي چې فما رأیته صلی صلاة اخف منها ما چرته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین زیات مختصر مونځ کوونکې نه ولیدی
د ساخ منځونه به مختصر کول. د رسول الله سلام طریقه کې کامیابی اچې به د شپې پاسې دو او اته رکعاته به کول د شپې رسول الله سلام نفل تهجد او مته رکعاتو. نو د هغې لومبني 2 رکعتونه به دومره مختصر کول چې سیده عایشه فرمایي چې ما به دا نه ویل چې ده ګنې 2 رکعاته وکړه. لومبني 2 رکعتونه به مختصر کول. زمونږ خلک الټه رواني د لومبي رکعت دومره اوږده وکړي چې بیا نور د سمع نه راځي. هغه به لومبني 2 رکعته مختصر کول. د دې فایده وه چې سړی که خوب نه راپام شي که نه نو دی چې ټیټ او نیخ کېږي نو لږ خوږېږي را خوږېږي. لومبو 2 رکعتونو کې هغه شی برابر شي بیا نورو ته په موډ کې شي. و د شپې دغه او دروازې دی ډېر مختصر و. دروازې نفل به اختصار سره کو. خو دا اختصار په څه کې کېږي نو ځان په دې پوهول پکار دی. د مونځ اختصار کم ځای دا په رکوع کې نه وي، په سجده کې هم نه وي، په قاعده کې هم نه وي. د رکوع نه چې سر پورته کوي په دغې کې هم اختصار نه وي، او چې د 2 سجدو منځ کې کینې نه وي کې هم اختصار نه وي. مونځ کې یو ځای د لنډوالي هغه دا چې د انسان قرائت اوږد نه وي. زمونږ خلک اختصار دی ته وایي چې یو خو سورة الفاتحې سره ګپ ولګوي ټوله په یو ساه ووایي. قاري صاحب د ډېر ښه اواز دی نو ټوله سورة الفاتحه په یو اواز وي الحمد نه شروع کړي ولې دوالین پورې ودرېږي او په هغې کې بیا عوام په اعتراض کوي چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. دې نه مخکې څنګه وایي مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. نو عوام ذهن هم ګنده شي چې دا نهدنا پکې کوم ځای دا خلاف سنت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په سورة الفاتحه یو آیت ځان له ځان لوي. تاسې به نه کول چې د سر نه شروع کړي او ولدوالین پورې ډز ورکړي تب منډې مو الحمدلله رب العالمین سا ماته الرحمن الرحیم بیا سا ماته نه به یو لږ سا لګې د ماشومانو په شان هر آیت باندې سا مات کا. خپل امام ته مو ګورئ چې څنګه وایي شان ته ووایه په هر آیت ودرېږه یعنې وروسته ووایه. نو یو خو دغه طریق پکې ختم شي. دویمه دا چې قرآن مجید کم وایي نو علمان والحفیظ الله دې مونږ کې داسې قاریان او عالمان او حافظان نه پیدا کوي چې د قرآن بې عزتي کوي. ته واړه پوهېږې نه دی څه وایي. البته یو ټکی دی ته حق وایي. حق هغه حق هغه شان په منډه نشي ویلی. هغې ته سړی چې ودرېږي نو ح مری نه وایي او قاف باندې وه قلقله کوي چې هلته ودرېږي نو ټول خلک راویښ شي ښه جل شو. دا دومره لوی ظلم دی په دې عمل کې. د الله د کتاب بې عزتي ده. داسې حافظ یو هم نه دی پکار. سم حافظ پکار دی یو پکار دی ټول ملک جسمي. دا بیګار نه دی. تراویح بیګار نه دی. دا مونځ دی. عوام په دې خوشحالي چې د امام صاحب چې کوم دی هغه F16 دی. پوه شئ د F16 په شان لګیا پوهېږي به نه څه وایي. دا خندنه دی د الله په کتاب پورې قرآن پورې خندنه دی. یو سړي ډېر مختصر اختصار سره ډېر زر زر یو 3 شپو کې قرآن ختم کو نو هغه ته هم زورونه میلاو شوي وه چې احزن که حز شعر ته شعر په شان دی وی. شاعران چې شعر جوړ کړي او بیا زه زر زر وایي. و دا زر زر قرآن ویل دا خلاف سنت دی. رتل القرآن ترتیلا. قرآن حکم دی ترتیل دې ته وایي چې هر حرف د خپل ځای نه ادا کوي سالم نه ګډوډ کېږي او د هر حرف چې کوم صفت دی چې هغه ته هم ادا شي. لکه زمونږ خلک سی او سواد او سین یو شان ته وایي. دا غلط دی. سی جدا چیز دی. دا دې صفت شو سی نه ده سی. سین جدا دی. سواد جدا دی. سواد جدا چیز دی. سی جدا ده او سین جدا دی.
خلک وي دا به څوک کوي، دا ملان نه زده کوي، دا مسلمانان زده کوي. قرآن د ملانو کتاب نه دی، دا د مسلمانانو کتاب دی. پتے او پتوی کې فرق نه کوي، په حی خی او هی کې فرق نه کوي. دا ترتیل خلاف ده، دا فرض خبره ده او دا په هر مسلمان فرض ده. څوک چې قرآن وایي نو دا په هغه فرض ده چې قرآن په دې انداز باندې هغه وایي، نو دا هغې لفظ حق ورنه کي هلګیایي په منډه باندې. خو د شعر په شان به قرآن نه وایو، اختصار کولی شو. اختصار دا مطلب چې مثلا لومبني رکعت کې ما سورة الضحا ووی، نو دویم کې مې الم نشرح ووی. ما داسې هم کولی شو چې لومبني رکعت کې ما سورة البقره ویلې وی، دویم کې مې سورة آل عمران ویلې. اختصار دا مطلب دی، دا نه دی مطلب چې ته درې آیتونو نه کم ووایه. په هر یو رکعت کې ډکو رکعتونو کې یا درې آیتونه واړه واړه یا یو آیت اوږد، دا سنت دی. دې ته اختصار وایي. اختصار دې درې ته لپ لپ شروع کا، څوک دې پوهېږي نه، په منډه روان یې. دا خندنې دی، دا مونځ نه کېږي. دا مونځ دی وایي چې فما رأیته، ما نه یې لیدلی هغه چې هغه مونځ کړي ډېر مختصر، دومره دا چې غیر انه یتم الرکوع والسجود. دې ته ډېر خیال کوئ، دا فرض مسله ده او دا زده کول پکار دی. مخکې ویلې شوی دا حدیث چې اختصار ته په تلاوت کې کولی شي. درې آیتونو صورت ووایه، د یو آیت اوږد ووایه، لیکن بل څیز کې اختصار نشي کولی. رکوع ته چې ور ټیټ شي هغې کې به اختصار نه، چې داسې کې بیا رامنډه کې. زمونږ د ملګرو کې هم ډېر داسې شته دی چې بار کله مونځ کوي، مونږ نه یو که نه، نو بیا دغه حرکتونه هغه هم کوي لکه به داسې شي رانیغه به شي. بلکې ډېر بوډاګان داسې شته دی چې هغه پوره نه ټیټېږي، دا رکوع نه کېږي. دا فرض دی، ملا نیغول فرض دی. دا ناوخته یې پې نو دغه چل وکوي. دارنګې سجدې له چې لړ شي نه، سجده مې له سر راپورته کړي بیا ښکته تلي، دا نه کېږي. دا مونځ په دې ځان مه کړه، دې نه کول ښه دی. دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د مونځ غلاګر ویلی، دا د مونځ نه غلا کوي. فرمایلی غلاګر ډېر دي، خو ناکاره غلاګر هغه دي چې د مونځ نه غلا کوي. نو صحابه وویل د مونځ غلا صحیح نه، هغه وی دا چې لا یتم الرکوع والسجود، رکوع او سجده پوره نه کوي. څنګه یې پوره کوي؟ اعتدال واجب دی. اعتدال څه ته وایي؟ چې سړی ټیټ شي څنګه، یا ودرېږي بالفرض، یا سجدې لځي یا کینی، نو دی به ګوري دا چې هر اندام خپل ځای له ورشي. سړی چې مونځ کوي داسې دی، اوس سر یې بره دی، د هر اندام ځای له ورغلی دی نه، دی به سر، ملا او د شا آخري حصه دا به یو شان برابر وي. داسې به نه وي چې سر یې ښکته دی، دا غلط دی. داسې هم نه وي چې سر یې بره دی، دا دواړه غلط دي. نو چې بیا کله رکوع له ودرېږي نو ایله پنسۍ راخي او بیا ښکته ورغلي، نیغ ودرېږه چې ستا هر اندام خپل ځای له ورشي. حدیث کې راځي چې هر فقر د ملا د تیر د هغې علامت یې ښودلی، د ملا د تیر چې کوم مهرې دي چې دا ټول یو برابر شي. دا په رکوع کې یو شانتي، په سجده کې بل شانتي او په ولاړه بل شانتي. دا نه چې دلته کې هسې ودرېدی بس په منډه بیا لړښ. چې کله ته راپورته کېږي ته سمع الله لمن حمده ووایې، دا د راپورته کېدو ذکر ده. نو وبدرېږي، تشریف به ودرې، ربنا لک الحمد به په ولاړې ووایې. دی خو ته وایي چې زمری ورپسې منډه وایي، هغه دی نه دا وایي نو بیا ربنا لک الحمد په منډه بس غر باندې تللی، الله اکبر ته سجده کې وایي. دا مونځ دی؟ نخره جوړه کړې ده. یو سړي دغه شان مونځ کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې، نو هغه ورته فرمایل صلی انک لم تصلی، ته دوباره مونځ وکړه ستا مونځ نه دی شوی. دا چا مفتی فتوا نه ده، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دی. 2 رکعاته کوئ خو سم کوئ. دا مونځ دا کوم چې 60 رکعاته مې وکړل، 60 رکعاته څنګه دی 60 رکعاته وکړو؟
پاغې 100 رکعات کې موږ 10 رکعات هم نشو کولی، اته پکې هم نشو کولی. د پکې 100 تراویح هم وکړې او 4 فرض هم وکړه، 2 سنت هم وکړې، 3 وتر هم وکړې. او وخت څومره لګېدلی 100 منټه دا لمونځ دی. ډېره د شرم خبره ده، دې کې اختصار نه وي. په رکوع کې، په سجده کې، په قومه کې، په قاعده کې، په جلسه کې، په دې کې اختصار نه وي. اختصار صرف او صرف په تلاوت کې. سړي په دویم ځل هم دغه شان لمونځ وکړی، ورته وفرمایل صلی انک لم تصلی، ستا لمونځ نه دی شوی، بیا وکړه. هم ساده وکړه، کښېنه ورته چې یا رسول الله ماله نه راځي. نو په درېیم ځل یې هم هغه شانتې وکړه، بیا ورته ستا لمونځ نه دی شوی. بیا ورته دا تفصیلي حدیث وویل، دا موږ چې د کوم تفصیل وکړو چې که ته ودرېږې نو ته به ولاړ نیغې بلکل، نه به سټ ښکته کوې، نه به داسې تاوېږې، نه به داسې تاوېږې، نه به په خپه بوج راولې، بلکل نیغ ودرېږه. قرآن دې ولوستو، په ارام باندې رکوع لاړ شه تر دې پورې چې ستا ملا او ستا سر برابر شي. نو بیا چل درته مونږ هو چې سمع الله لمن حمده چې سر راپورته کوې، دا د هغې ذکر دی. ربنا لک الحمد و درېدو ذکر دی. هغې نه وروسته الله اکبر به ته وایې، نو بیا به ځې هلته کې. دا به نه کوې چې هلته سجده کې سر کېږدې الله اکبر هلته راشي، دا غلط دی. نو هلته کې به هم ستا انتظام دی چې ستا به اعتدال وي، یعنې ستا وجود به اوس الټه طرف ته وي. اعتدال به دا وي چې ستا په لاسو باندې هم زوري، ستا په تندي او په پوزه باندې هم زوري، او ستا پنډو باندې هم زوري. دې ته سجده وایي. دا نه چې تاسې سر هلته کېښودو، بعضې صاحبان لاس هم نه راوچتوي، سر راوچت کړي نو بیا ښکته سر کېږي، لاس یې هلته پراته وي. دا لوبې دي که دا عبادت دی؟ د مشرانو کې هم داسې کسان شته دی، وینم زه. دا غلطه طریقه ده. ځان کړی په صحیح طریقه باندې وکړو، دې لپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مخالفت ونه شي. نو دا صحابیه وایي چې غیر انه یتم الرکوع والسجود، دومره ده چې مونځ یې مختصرو، خو رکوع او سجده یې پوره وګورئ. رکوع او سجده کې اختصار نه وي، دا هلته کې د اختصار وکړه مونځ دې نه دی شوی. رکوع کې او سجده کې اختصار نه وي. کوشش دا کوئ چې مونځ پوره کوئ. جماعت ته چې څوک راولی امام صاحب ناته ووایه چې مونږ له مونځ راکړه، نخرې مه کوه راسره. او که بالفرض تلوار کوي نو پوهه که چې دا مونځ باندې مهرباني وکړه، موږ مه شرموه. ځکه بعضې مونځونه داسې دي حدیث کې راځي چې سړی د سلام وګرځوي که نه، نو ملایک هغه مونځ راغونډ کړي، دلی د مخ له راوبغي، ورته وایي دا الله له نه دی پکار. موږ نه ولې داسې شی جوړوي؟ مختصر ټایم دی. دا 15 واړه مونځونه که ته را یو ځای کې نو 2 غنټې نه لګي په دې باندې. نو په 24 غنټو کې موږ سره 2 غنټې هم د خپل رب دپاره نه وي، دا څنګه مسلماني ده؟ دا خو انسانیت نه ده سره. د خپل خالق او مالک د رضا کولو دپاره موږ سره 2 غنټې نشته دی په 24 غنټې کې. باقي 22 غنټې و زموږ خپلې دي چې څه کوو پکې. او دا عمل هغې دا 2 غنټې به لګي د سنت مطابق ته مونځ کوي. زموږ خلک خو چې کوم مونځ کوي هغه ټول راجمع کې 40-45 منټ ته جوړېږي. بل ظلم دا دی چې کله خلک کیني په قاعده کې، امامان صاحبان کوم چې تراوه والی او حافظان وغیره دی عبده و رسوله پورې وایي که نه، اخوانه وایي سمدستي سلام ګرځولي. دا ولې کوي؟ مونځ مختصر کوي. مقتدیان وي موږ د پسې چېرته لاندې نه کړه، دا رذیل دی، دا وایي نه، دا کیسه چل دی. یو عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم همیش کړی دی، ولې نه کوي؟ او بیا دا خو د دعا د قبولیت مقام دی. عبده و رسوله پورې ویل واجب دي. صاحبان ته هغې ووایي دا ورپسې سنت دي، نو دا پرېږدي. وایي نورو فرضونو کې هم پرېږده که نه، د حیا هم صحه دي، بې حیایي هم صحه دي. دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عمر ویلي دی، ولې پرېږدي؟ او بیا دا دی چې د سلام نه مخکې دعا ښه قبلي. صحابي تپوس کړو یا رسول الله ای الدعاء اسمع و افضل، کومه دعا ډېره غوره ده او کومه ډېره قبلیږي؟ نو هغه ورته 2 ټایمونه ښودي. یو هغه ټایم چې هغه د سبا وختي،
او دویم دبر الصلوات المکتوبات د فرض منځونو په آخر کې. د آخر دوه مطلب بیانوي محدثین، د سلام نه مخکې هم او د سلام نه وروسته هم. په دواړو طریقو باندې عمل کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. د سلام نه مخکې هم دعاګانې ښولې دي، د اللهم ربنا آتنا فی الدنیا چې موږ وایو دا دعا نه ده او دعا ده. او چې کله به فرض مونځ وکړو اذکار به وکړل نو اللهم لا معطي لما منعت او فلان فلان دا دعاګانې به کولې. دا دواړو ته شامل دی، یو ته نه شامل. نو دومره قبولیت یعنی د مونځ خاتمه چې کوم ده د جمع د مونځ خاتمه دا دعا د مقبولیت مقام ده. هغه هم د ټولو خلکو نه لرې کړه د دې دپاره چې خلک خوشحاله کړي. د عوامو ډېر زور دی که نه، چې عوام خفه شي نو بیا سره لږ څه ورکوي نه، او چې خلک خفه وي نو بیا چاله ووټ نه ورکوي. جمهوریت دی اوس جماعت کې هم جمهوریت شروع شوی چې خلک په دې خفه کېږي او خلک په دې خوشحالېږي. کاش چې مونږ دا سوچ کړی چې الله په دې رضا دی او که ناراض دی. نو دې نه معلومه شوه دا چې د ساخ د مونځ دپاره بنیادي ځای بنیادي کار پټ کول دي او کور کې کول دي، مشروع نه دي. دا په جماعت کې دې ښکاره کول دا مشروع نه دي. ورنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام هانی د کور په ځای وتلی وی او په بیت الله کې وی کړی وی، او دی هم کولی شي چې ځان ته یې کعبه کولو کړی وی هلته یې کړی. لیکن نه، دا ښیي مونږ ته، شریعت ښیي مونږ ته، ته خپل عقل مه چلوه. بله دا هم ثابته شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ کې اختصار کړی دی، لیکن هغه اختصار به په تلاوت کې کو، په رکوع او په سجده کې به اختصار نه کو. او درېیمه دا شوه چې زیات نه زیات رکعتونه یې 8 دي. دا کېدی شي تاسو دې نه لړ شئ. پرون مونږ ویلو تقریبا نیمه غنټه درې په واپس تاسو چای مې اسکای که نه انور ختلی دغه د ضحا ټایم دی، اشراق ټایم دی، وکړئ دغه رکعتونه. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولكم.